ځکه یو سړی العیاذ بالله کافر دی یا مشرک دی، نو الله رب العزت اوس په ده باندې که دی د الله د رحم طلبګار وي نو دا دی په غلطه دی. ګوره الله غفورم دی، رحیمم دی، رحمانم دی، لیکن د چا دپاره دی؟ خپل مخلوق دپاره دی. مخلوق کې که مثال په طور باندې د الله رحمانیت دی، د الله رحیمیت دی، نو دا د ټول مخلوق دپاره دی. ګورې د باری تعالی سل رحمت دي، سل رحمت دي. الله رب العزت دا یو رحم چې دی نو دی او دا یو رحمت په دې ټول ځمکه کې چې کوم دی، یعنې دې دنیا کې داسې ووایه په دې دنیا کې تقسیم کړی دی. اوس د هغه یو رحم تقاضا دا ده چې د مور د بچي سره کومه مینه ده، دا د هغه یو رحم تقاضا ده. دارنګې که د زناورو کې د یو مور، د زناورو کې د یو پلار، زناورو کې د مثال په طور باندې د یو جنس یا د یو نوعي په یو بل باندې هغه کوم رحم دی، نو د هغې دا د هغه یو رحم څه ده؟ تقاضا ده. هغه یو رحم چې دی په دې ټوله دنیا کې په دې ټول مخلوق تقسیم. تاسو د مرغۍ بچي ته وګورئ که نه، ور کمزورې مرغۍ وي چې ته بچي له ګوتې ووړې بس په خپله باندې مثال په طور باندې چرند دی او د خلکو نه یریږي، مو خو بیا و په تا راغوټه کېږي. هلته کې د هغه رحم هغه تقاضا ده، دا د رحم تقاضا ده چې د دې بچي سره کومه مینه ده، کوم محبت دی د دې مور په دې زړه کې د دې بچي سره، نو هغه اوس په دغه وخت کې هغه په جوش کې راغلی. دارنګې نور زناور تاسو واخلئ، چرګانو ته وګورئ، د سړي سر ته وردانګي د بچي دپاره. علی هذا القیاس خدا یاد ساتئ. تاسو به وایئ چې یاره د دې خو په دې دنیا کې خو د دې یو رحم هم څه شی دی، د کافرو ته هم شاملي که نه. نو موږ خدا وایو چې یا رحمان الدنیا و یا رحیمهما. رحمان کله چې معنا علما کوي الله پاک چې ډیر مهربانه دی، عام مهربانه سره په کافرو په مسلمانانو په ټولو باندې، خو دنیا کې ګوري ښه. او رحیم چې ډیر مهربانه دی په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو. هلته د کافرانو خبره ختمیږي او تاسو زه مثال در کوم پاغي. ودلته کې اولئک کالانعام بل هم اضل. دا کافران مشرکین دا چې دین دا په شان ته د زناورو دی الله وایي، بل هم اضل، بلکې د دې زناورو نم ډیر اضل او مثال په تور باندې بیلاری دي. او غرض دا دی چې لکه په دې شود بود باندې نه دي، لکه عقل پکې نشته. نو دا کافر د زناور نم زیات چې دی نو بې عقله دی. ولې د ده کې خو عقل شته دی او بیا هم تېنه کار نه دی اخیستی چې الله واحد لا شریک نه دی منلی، دا الله دین نه دی منلی، دا الله رسولان نه دی منلی، ملائکې نه دی منلی. نو دی د هغې نه زیات چې دی اضول دی، ځکه هغې کې عقل نشته، شعور پکې دی. خو بیا مالک پیژني، د مالک کور پیژني. تاسو ګورئ یو سپي ته وږې تږې به د مالک په دربار په دروازه کې به پروت وي، څوکۍ به م کوي، خو ځي به نه. یو بزرګ دی، هغه د نورو اولیاء کرامو خواله تللی دی. نو هغې یو بل ته حال وایي چې ستاسو د وطن د اولیاو د بزرګانو څه حال دی؟ دوی ورته وایي چې ستاسو څه حال دی؟ یاره وایي زمونږ خو دا حال دی چې که خدای څه راکړي نو شکر پې کوو، او که رانکړي نو صبر کوو. نو دا بل بزرګ ورته وایي، عموما دا د کوفې بزرګ دی، هغه ورته وایي زمونږ هلته کې خو دا د سپو کار دی. وایي هلته زمونږ سپي چې دی که ورته میلاو شي نو شکر پې کوي، او که میلاو نه شي نو بس صبر کوي، پروت وي اوس ته خو ځي راځي.
خو بیا ستاسو د اولیاء د بزرګانو هلته څه حال دی وایي زمونږ د اولیاء بزرګانو دا حال دی هلته چې که راته الله رب العزت راکړي نو هغه بل ته ورکوو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه باندې ملک چې الله سره کړي نو هغه په ځان نه بل ترجیح ورکوو په ځان باندې او که کرانه کی نو بیا صبر کوو دا واقعي د لوی مقام